بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو بیا هم ښه راغلاست. نن ورځ موږ تاسې د مالي چارو بنسټونو مضمون کې په دې باندې بحث کوو چې مالي علم ولې اهمیت لري. Importance of Finance. نو د دې لیکچر نه مخکې موږ تاسې د مالي علم ضرورت او اړتیا تحلیل کړی وو. نو همغه نقاطو ته په پام سره چې موږ مخکې وویل چې مالي علم ته ځکه اړتیا ده چې دولت یو شمېر ډېر وظایف لري، ډېرې دندې لري، او د دې دندو ترسره کولو لپاره دولت مختلفو ډول مصارفو ته اړتیا لري، او دغه مصارفو ترسره کولو لپاره بیا دولت عوایدو ته اړتیا لري. نو ومو ویل چې مختلف ډول مصارف دولت ترسره کوي، مختلف ډول دندې پر مخ بیایي، هغه که په امنیتي و، دفاعي و، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزه، اجتماعي او کلتوري برخو کې وي، او هغه که د اول منفعه تاسیساتو او اقتصادي زیربنایي پروژو برخه کې وي. نو دولت دغه دندو مکلفیت لري، یا صحت برخه کې وي یا تحقیق برخه کې وي مثلا. نو دغه دندو ترسره کولو لپاره دولت عوایدو ته بیا اړتیا لري. بیا هم د عوایدو په منابعو باندې خبرې وکړلې. نن راځو د مالي علم اهمیت روښانه کوو. ولې اهمیت لري، یا ولې د اهمیت وړ ده، یا ولې مالي علم ته د خپلواک علم په توګه مثلا موږ ګورو. نو په دې پوهیږو چې د هر هیواد د مالي اقتصاد چې ده، دولت اقتصاد چې ده، دا د مجموعي اقتصاد یو برخه ده، او د یوې برخې په توګه یو ډېر اساسي او مهم برخه ګڼل کیږي، چې په دې کې دولت خپلې دندې په درست ډول او په خپل وخت باندې، په خپله موقع باندې سرته ورسوي. نو د دې لپاره هغه دندې چې ترسره کوي مصارفو ته اړتیا ده، او د مصارفو لپاره د عوایدو د کافي عایداتي منابعو تمویل ته اړتیا ده چې باید کافي اندازه عایداتي منابع ولري. نو بنان دغه عایداتي منابع باید منظمې عایداتي منابع وي، تر څو په منظم ډول دوی هغه دندې پر مخ بوځي. که چېرته ګورو د دولت عواید غیر منظم ول، نو بس تاسې پوهیږئ چې د دولت مصارف یا هغه دندې چې ترسره کوي هغه هم ډېرې غیر منظمې وي، ستونزې به یې کې، مشکلات به یې کې، په خپل وخت باندې اجرا کېږي. مثلا زه مثال وایم، که چېرته دولت یو برېښنا بند جوړوي، او د هغه بند جوړولو لپاره دوی منظمې عایداتي منابع ونه لري، او مثلا هغه یا د پورونو له لارې ترسره کوي، یا د یو کوم هېواد مرسته ورسره کوي، که نه ممکن هغه هېواد په خپل وخت باندې هغه پور ورنه کړي، هغه خپله هېواد ستونزه ولري، یا هغوی هغه بلایوازه مرسته په خپل وخت باندې ادا نه کړي، نو بیا دوی دغه کارونه به هم د اخلال سره مخامخ وي، د ځنډ سره مخامخ وي. دغه وظایف به دولت په عادي او نورمال شکل نه ترسره کېږي، او دا به بیا پایښت هم نه مومي، موجودیت د دې به هم ستونزو سره به مخامخ وي. نو بنان د مالي علم اهمیت دلته موږ ته روښانه شه چې دولت چې دغه دومره وظایف ترسره کوي، دولت چې دا دومره دندې ترسره کوي، نو د دې دندې ترسره کولو لپاره دوی باید کافي اندازه په منظم شکل سره عایداتي منابع ولري، او دغه عایداتي منابع باید منظم ډول سره د پلان له مخې په لګښت ورسوي، په مصرف ورسوي. نو دا موږ ته د مالي علم اهمیت روښانه کوي چې موږ باید مالي علم ولولو، مالي علم مطالعه کړو. د مالي علم سیاستمداران باید دې علم ته ارزښت ورکړي. د مصارفو او عوایدو برخه کې مختلف ډول سیاستونه طرحه کېږي، مختلف ډول تعادلونه په پام کې نیول کېږي. نو د دې لپاره موږ وایو چې مالي علم د اهمیت وړ موضوع ده، د اهمیت وړ خبره ده، او دې باندې باید موږ تاسې د علم په توګه د ملي اقتصاد مسایل او معضلې او ستونزې، مشکلات د نورو علومو سره په ګډه مشترک ډول نیغ په نیغه یو له بل سره چې اړیکې لري، دا باید موږ تاسې ولولو، مطالعه یې کړو، او دوی باید د خپلې
وظایف دندې ترسره کړي مالي علم. نو بناً دلته موږ وایو چې دولت د یو تعادل چې مخکې مو یادوري وکړه دا تعادل باید په پام کې ونیسي چې هغه تعادل د دولت د عوایدو د لګښتونو ده. موږ په اقتصاد کې ډېر د تعادلي حالتونه لرو چې هغه باید رامنځته سي. دولت د هغه لپاره کوشش کوي. مثلا یو موږ ملي اقتصاد په کچه د هېواد په کچه باندې موږ وایو چې مجموعي عرضه باید مجموعي تقاضا سره برابر وي، دا مساوات باید برابر وي. یا مثلا نړیوال اقتصاد کې موږ تاسې نړیوالو اړیکو کې وایو چې د هېواد صادرات د وارداتو سره حد اقل باید دا مساوات دا تعادل برابر وي. دا ډول موږ په د بودیجه کې یو اصل لرو که نه، دغه اصل ده چې دولت عواید او لګښتونه عواید او مصارف دا باید تعادل ولري، دا مساوات باید موجود وي. دا چې دا تعادل موجود نه وي، بې تعادلي موجوده وي، نو دې تحلیل څنګه کوو یا ولې دا تعادل مهم ده، ولې دا تعادل باید برقرار وساتل شي. نو دې لپاره موږ تاسې وایو چې که چېرته له یو اړخ نه د دولت عواید کم شي، نو بیا خو به دولت ته هغه مصارف چې ترسره کوي، هغه دندې چې دوی په پام کې نیولې دي، هغه به په خپل وخت باندې نه ترسره کېږي، هغه به په ښه شکل نه ترسره کېږي او هغه به د خنډ او ځنډ سره مخامخ کېږي. ځکه چې عواید نه وي، طبیعي ده، معلومه خبره ده چې بیا به هغه کوم لګښت، کومه چاره چې ته ترسره کوي، کومه وظیفه چې ته ترسره کوي، نو هغه به بیا د مشکل سره مخامخ کېږي. ځکه د هغه مصارفو لپاره به ته عایداتي منابع نه لرې. لکه مخکې ما مثال درکړ چې مثلا که موږ غواړو چې یو برېښنا بند جوړ کړو، نو د دې بند جوړولو لپاره که موږ منظمې عایداتي منابع ونه لرو، نو بیا به دا چاره د موږ د ستونزو سره مخامخوي. نو بناً د مصارفو لپاره باید په کافي اندازه هغومره عواید موجود وي، دغه تعادل باید برقرار وي. او له بل اړخه د عوایدو زیاتوالی ده، دا هم ښه نه ده چې د مصارفو نه عواید زیات شي. ګوره یو اړخ خو موږ دا مطالعه کړو چې عواید کم شي له مصارفو نه، مصارفو لپاره کافي اندازه عواید نه وي. چې عواید کم شوله نو مصارفو اړخ زیات شو، تعادل له منځه لاړه، بې تعادلي حالت رامنځته شو. یا دویم حالت کې که چېرته عواید زیات شوله، دا هم ښه خبره نه ده. دا نه ده چې موږ وایو چې موږ د عواید زیات وي له مصارفو نه، نه، باید تعادل رامنځته شي. دا تعادل نقطه چې موږ بحث پرې کوو، دا یو اصل ده، د بودیجې اصل ده، او د دې اصل باید په پام کې ونیول شي. دا اصل چې رامنځته شوی ده یا دا اصول چې ایجاد شوي دي، نو دا ښېګڼې لري او دا د یو هدف لپاره دا اصل رامنځته شوی ده. لکه دا مخکې موږ تاسې چې یوه برخه یې مطالعه کړله چې باید عواید کم نه شي. که عواید کم شول نو بیا به دولت هغه وظایف په ښه شکل نه ترسره کېږي. دا یوه ستونزه ده. دویم که چېرته عواید زیات شوله له مصارفو نه، بیا هم بې تعادلي رامنځته کېږي. په دې حالت کې هم دا حالت باید ایجاد نه شي او تعادل ته باید موږ کوشش وکړو. ځکه له یوه اړخ نه که چېرته دغه اضافي عواید چې لاسته راغلي دي او دا عواید د موږ زیات دي له مصارفو نه، دا به د دولت سره راکدې پاتې شي، بې استعماله به پاتې شي. او دا به یا مثلا که دې باندې یو بله چاره ترسره کېږي، یو بله پروژه په تمویلېږي او یو بله وظیفه موږ په مخ بیایو، ممکن هغه د یوې غلطې سرمایه ګذاري، غلطې رهبري سبب وګرځي او هغه ډېر مؤثر تمام نه شي. او له بل اړخ نه دغه اضافي عواید چې موږ لاسته راوړو، خو حتما به دا موږ د دولت د مالیاتو له طریقه، ممکن د مالیاتو د لوړوالي له طریقه لاسته راوړي وي. نو دا به ښه خبره وای چې مالیات لوړ شوي نه وای دومره، ځکه چې د هغو تاثیرات بیا په ملي اقتصاد باندې، په افرادو باندې، د هغو په عاید باندې، د هغوی په مصرف کچه باندې، د هغوی په پس اندازونو باندې بدې اغېزې بیا لري. نو بنا د مالیاتو د لوړولو دغه حالت چې موږ عواید زیات کړي دي، په هغه صورت کې چې
د مالیاتو لوړوالی بدې اغېزې ولري، نو دا بیا ښه خبره نه وه. نو بنا ځکه کوښښ باید وشي چې دغه تعادل باید برقراره وساتل شي، دغه مساوات باید برقراره وساتل شي. نو دلته مونږ د دوو پرنسیپونو د تطبیق غوښتنه کوو. هغه اصول دي اقتصادي پرنسیپونه دي چې هغه نه یوازې دا چې په لګښتونو کې ترسره شي، یعنې په لګښتونو کې مونږ اقتصادي پرنسیپ څنګه مراعات کوو؟ معنا دا ده چې مونږ اضافي لګښتونه ونه کړو، بې ځایه لګښتونه ونه کړو، اسراف په لګښتونو کې ونه کړو. مثلا مونږ کومې پروژې تطبیقوو یا کوم موخه ته ځان رسوو، هدف ته ځان رسوو او بیا لګښت ترسره کوو، نو دغه کې باید اقتصادي پرنسیپ مراعات. مطلب دا ده چې د اسراف نه مخنیوی وشي، بې ځایه مصارفو مخنیوی وشي. دا به له یو طرفه د مونږ د عوایدو د زیاتوالي باعث هم وګرځي، ځکه چې دغه مصارف په دې ځای کې بچت شوي وي، دغه مصارف په دې ځای کې مونږ د ځان سره په دې مصارفو کې کمښت راوستی وي او دا په حقیقت کې د عوایدو د زیاتوالي باعث ګرځي. نو بنا مثلا زه یو مثال درکړمه، زموږ او تاسې د دې نظام په موجودیت کې مثلا په ارګ کې یو وخت مثلا د ناشتې په نوم باندې کله سهار د ارګ کارمندانو دوی به مثلا ډېر مصارف پې ترسره کول. هغه د ناشتې وخت کې مثلا هګۍ او مختلف نور هغه پنیر او یا مثلا مختلف ډول ډوډۍ او یا سهار ناشته کې هغه مصارف یو اضافي غذا مصارف وو چې بغیر له دې نه هم د دوی چاره ترسره کېدله، د دوی اداري کارونه ترسره کېدل، خو میلیونونه افغانۍ په هغې مصرف راته. نو هغه د جمهور رئیس لخوا نه مثلا منع شول، بچت کې رامنځته شو یا هغه چاره مخنیوی وشو او د اضافي بې ځایه لګښت مخه ونیول شوله. نو دا یو اقتصادي پرنسیپ په لګښت کې چې رامنځته شو چې زمونږ د تعادل حالت ته مثلا بیایي. دا حالت دویم دا ده چې په عوایدو کې هم باید مونږ اقتصادي پرنسیپ مراعات کړو، او عواید هم مونږ چې کوم عواید لاسته راوړو د هغه لپاره باید دومره مصارف ترسره نه کړو چې هغه مصارف یې له عوایدو نه زیات وي. یعنې په دې کې هم باید اقتصادي پرنسیپ مراعات شي. د عوایدو د حصول په موخه باندې باید دومره مصارف ترسره نه شي چې هغه د دې عوایدو نه څو چنده زیات وي. نو لنډه دا چې د مالي علم پوهان دوی دا نظر لري چې دغه چاره معمولا د پرمختیایي هیوادونو کې چې دا ستونزه ډېره لیدل کېږي او دوی له دې ستونزې نه ډېر ځورېږي، نو دوی د کوښښ وکړي چې دوی دغه اقتصادي پرنسیپونه هم د عوایدو له اړخ نه او هم د لګښتونو له اړخ نه دا باید په پام کې ونیسي او دا باید تطبیق کړي او د دې کلکه سپارښتنه کوي چې دوی باید دا کار چاره ترسره کړي. لکه مثلا موږ تاسې هیواد په افغانستان کې موږ ډېر ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو. مثلا موږ بودیجه تقریبا 90% پورې شاوخوا د بهرنیو مرستو بلایوازه کومکونو د هغوی لخوا تمویلېږي. خپله داخلي داسې تمویلي قوي منابع نه لرو چې موږ د مالیاتو له طریقه د عوایدو تشبثاتي عوایدو له طریقه موږ د خپله بودیجه لپاره عواید پیدا کړو. نو بهرنیو هیوادونو ته ځو، بهرنۍ مرستې، بهرنۍ مالي او کریډیټي مؤسسات موږ سره مرسته کوي یا خارجي پورونه وي، نو هغه موږ نو د مصارفو لپاره د عوایدو د منابعو په حیث په ډېره کچه استفاده کوو. نو د دې لپاره موږ وایو چې دولت یو داسې اقتصادي پرنسیپونه مراعات کړي چې په ډېرو کمو محدودو امکاناتو سره او په محدودو وسایلو سره دوی په اعظمي ډول هغه غوښتنو ته، اړتیاوو ته، وظایفو ته، موخو ته ځان ورسوي او هغه ضرورتونه، اړتیاوې رفع کړي. او بل دوهم دا خبره ده چې د مالي علم د افرادو په اقتصادي طرزالعمل او د ټولنې په ټول وضعیت باندې مهم تاثیر اچوي. کله چې په مالي علم کې موږ تاسې یا د عوایدو بحث کوو یا د لګښتونو بحث کوو،
معمولا دا د افرادو په اقتصادي طرز تفکر باندې، د دوی د اقتصادي طرز العمل او اصولو باندې، یا د دوی اقتصادي تګلاره باندې، هغه مسیر باندې چې افراد مثلا یو استاد د عاید لري او په هغه باندې مثلا مالیه لوړیږي، مالي علم پوهان یا د مالي علم سیاستمداران دوی کوشش کوي چې دولت عواید زیات شي او له دې طریقه له دې چارې نه استفاده کوي چې مالیات زیات کړي. نو دا به د افرادو د کورنیو په مجموع کې د ټولنې یا په مجموع کې د یو هېواد په ټول وضعیت باندې به دا تاثیر اچوي. که اقتصادي وضعیت د دې لپاره آماده وي چې د مالیاتو لوړوالی بد تاثیر ونه لري او په ملي اقتصاد باندې بدې اغېزې ونه لري او د ټولنې افرادو، کورنیو، کمپنیو د دوی په وضعیت باندې منفي اغېزه نه کوي بلکې مثبت تاثیر اچوي یا هغوی ترې ډېر نه متاثره کېږي، نو بیا خو درسته خبره ده، بیا باید مالیه لوړه شي. او که چېرته داسې وي چې د مالیې د لوړولو امکانات موجود نه وي او ته مالیه لوړوې مثلا او هغه د خلکو د اوږو د بار باعث ګرځي او په هغوی باندې یو بوج راځي او دوی بیا د هغه په اساس خپل د عاید یوه برخه دولت ته سپاري او بیا د دوی خپل مصارفو کچه په دې سره کمیږي یا مثلا پس انداز کولو قدرت بیا له لاسه ورکوي که نه، ځکه هغه بیا بېرته پس اندازونه دي چې پانګې اچونې بیا ایجادوي. نو دغه تاثیرات په ټولنه باندې، په وضعیت باندې، نو دا هم باید په پام کې ونیول شي. دولت هغه د لګښتونو د عوایدو هغه د تعادل بحث چې موږ تاسې وکړ، نو دلته دا هم باید په نظر کې ونیول شي. مثلا موږ وایو چې دولت مالیه لوړه کړې وي، دغه اضافي دغه مالیه لوړوالی د دولت د عوایدو زیاتوالي باعث شوی وي او له لګښتونو څخه عواید زیات وي، هغه تعادل یې له منځه وړی وي. نو دا به ښه خبره وای چې دولت دغه مالیات چې اضافي عوایدو باعث شوی ده دا باید د افرادو سره پاتې شوی وای، دومره مالیه باید په دوی نه ورسوي، ځکه دوی باید د دې نه استفاده کړې وای، دوی باید د دوی د عوایدو کچه په دې سره نه متاثره کېدلی او دوی به دا سرمایه‌ګذاري کړې وای، دوی به پس انداز کولو قدرت حاصل کړی وای یا به دوی مصارف زیات کړي وای، مصرفي تقاضا به یې سره زیاته وه، هغه به په هېواد کې د مجموعي تقاضا د زیاتوالي او د هغه لپاره د مجموعي عرضې د زیاتوالي باعث به شوی وای او دغه د مجموعي عرضې او تقاضا تعادل به هم برقراره کېده په دې سره. نو دغه مختلف تاثیرات دي چې دا باید په پام کې ونیول شي. اوس دلته یو پوښتنه را پیدا کېږي، پوښتنه تاسو ته ما لیکلې ده، پوښتنه په دې شکل سره ده چې د دولت د مالي اقتصاد اغېزمنتیا اندازه د اقتصادي پیښو په جریان باندې یا د ټولنې په مجموعي وضعیت باندې څرنګه ده یا څنګه دغه د مالي اقتصاد کې چې کومه پالیسي یا سیاست تطبیق کېږي هغه د اقتصادي پیښو په جریان یا د ټولنې په مجموعي وضعیت باندې به د دې تاثیرات څنګه وي، د دوی جریان به څنګه مختل کوي به یې، ښه کوي به یې، مثلا بداوي به یې، دا پوښتنه څنګه باید ځواب کړو. تاسې اول فقط د یوې څو ثانیو لپاره فکر وکړئ مثلا چې څنګه به دا تاثیر وکړي په دې باندې. ښه، تاسې به فکر کړی وي، بیا تاسې ځان سره ته ځواب ووایئ. په دې ځای کې ویډیو تاسې بنده کړئ، مخته مه ځئ او تاسې خپل تحلیل ځان سره وکړئ. خو موږ به ځواب ووایو چې کله چې دولت مالي اقتصاد او د ټولنې په عمومي وضعیت باندې د هغه اغېزې موږ تاسې مطالعه کوو، نو موږ پوهیږو چې دا مستقیمه اغېزه لري یا مستقیمه اړیکه لري. یعنې موږ داسې وایو چې که چېرته د دولت د مالي اقتصاد د فعالیتونو حجم او ساحه پراخه وي، په ډېره اندازه باندې د ټولنې لپاره چارې ترسره کوي، نو بیا به په هماغومره اندازه باندې به په ټولنې په وضعیت باندې ژورې اغېزې هم وي او مستقیما به یې اغېزې وي، زیاتې اغېزې به ولري. او که چېرته دولت خپله ساحه د مالي اقتصاد دا رامحدودوي او دا راکموي او په دې کې کمښت راولي، نو بیا به په ټولنه باندې به یې
اغیزې هم هغومره کمې وي، یعنې بیا به هم مستقیمه اړیکه ولري. که دولت خپل فعالیتونه زیاتوي نو په ټولنه باندې به وضعیت زیات تاثیرات به زیات وي، او که کموي یې بیا به هم تاثیرات کم وي. نو په دواړو حالتونو کې مستقیمه اغیزه لري. یعنې موږ تاسې دلته دغه دوه حالتونه تحلیلوو، دا دوه حالتونه موږ تاسې وایو، یا عموم کې موږ تاسې مخکې درسونو ته هم په کتو باندې ویلی شو چې د 20مې پېړۍ له پیل څخه رادېخوا تقریبا د نړۍ په ټولو هېوادونو کې په مطلق او یا په نسبي ډول سره دغه د مالي اقتصاد چاره یا د دولت مالي چارې دغه پراخې شوي دي او وار تر وار دا زیاتې شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی ده، او په تدریجي ډول سره بیا په اقتصاد باندې هم د اقتصادي وضعیت او شرایطو باندې هم خپلې اغیزې پرې اچولي دي. مثلا دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته موږ دا یادوري کولی شو، هغه وخت چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېدله او دې وخت کې په هېوادونو کې ډېر زیات مشکلات راغله، اقتصادي بحرانونه راغله او هېوادونه د ډېر رکود حالت او د ډب کېدو حالت ته مثلا لاړه. نو دغه حالتونو کې موږ تاسې دغه تحلیل کوو چې مثلا هغه وخت چې اقتصاد د رکود په حالت کې وي، اقتصاد مخ په ځوړ باندې وي، ښکته روان وي، اقتصادي وضعیت ورو ورو خرابېږي، نو بیا دولت خو دې حالت کې او بالاخره یا دا حالت دې ته رسېږي چې بالاخره د اقتصادي بحران باعث ګرځي، او په یو هېواد کې د بیکاري د رامنځته کېدو باعث ګرځي، په یو هېواد کې د ټولنیز نظام او اقتصادي نظام د خرابېدو باعث شي، او په یو هېواد کې بیکاري زیاته وي، پانګه اچونې نه وي موجودې، مجموعي عرضه د مجموعي تقاضا سره نه وي برابره، مثلا هغلته د صادراتو وارداتو دغه مسایل دا هم په ښه شکل سره نه وي، او دولت د عاید عادلانه ویش په ښه شکل نشي ترسره کولی، ډېرې ستونزې مالي ستونزې وي دولت ته، نو عایداتي سرچینې بالاخره وچېږي، په یو بد حالت کې وي که نه یو هېواد. نو مثلا که خصوصي سکتور وي هغه هم ډېر کمزوری وي، دولت د دې توانایي نه لري چې هغه ته پورونه ورکړي، ځکه دولت پخپله د بحران سره مخامخ وي، او مثلا په دې حالت کې پانګه اچونې نه وي، خلک بیکاره وي، نو دولت ته په دې حالت کې د نورو اضافي مصارفو هغه هم برابرېږي چې دولت باید دا مصارف ترسره کړي، مثلا تصادیو فابریکو سره بېدعوضه کومکونه وکړي، مرستې ورسره وکړي، سبسایډي ورسره وکړي، تر څو هغه په پښو باندې ودرېږي، نو د دولت مصارف نور هم زیاتېږي، دولت دغه ساحه نور هم پراخېږي، او بیا تاثیرات یې هم دلته په ټولنه باندې همغه ډول سره واردېږي، مستقیما واردېږي. که دولت د دې افرادو سره مثلا بیکاره افرادو سره د اجتماعي بیمې په نوم سره هغوی ته باید وزګارو خلکو ته باید پیسې ورکړي، د بیکاري بیمې په چوکاټ کې هغه د پیسو ورکړه د دولت لګښتونه نور هم زیاتوي، خو د خلکو د عاید سطحه خو بیا لوړوي که نه، د خلک بیا عاید ترلاسه کوي، هغوی چې عاید ترلاسه کوي هغه بیا مصرفي تقاضا به یې لوړېږي، د پس انداز کولو قدرت به یې حاصلېږي، پانګه اچونه به ایجادېږي، او دغه مصرفي تقاضا لپاره د رفع د بشپړتیا لپاره باید بیا تولید ته اړتیا لیدل کېږي، نو بنا پانګه اچونه به تشویقېږي، پانګه اچونې به ایجادېږي، نو دغه د دولت د مالي اقتصاد دغه تاثیرات دي چې بیرته په عمومي وضعیت ټولنه باندې دغه اغیزې پرې باسي او مستقیما دا اغیزه کوي. او دویم حالت کې که اقتصادي رونق حالت وي، اقتصادي وضعیت ښه وي، اقتصادي وضعیت د ښه کېدا په حالت کې وي او اقتصاد د غوړېدا په حالت کې وي، نو بیا به دولت عواید زیات وي، دولت به بیا هم دوی خپله دغه مالي چارو کې زیاتوالی راولي او هغه تاثیرات په ټولنه باندې بیا هم واردېږي، نو بیا به کېدلی شي دې وخت کې دولت د هغو اضافي لګښتونو څخه هم خلاص وي چې مثلا خلک بیکاره دي، بیکاري بیمې په چوکاټ کې پیسې ورکړي، نو د هغو نه هم بیا دولت خلاص وي،
لګښتونه به بیا کمیږي. ولې دولت به د ډېرو عوایدو د حاصلولو په اساس سره چې فابریکې موجودې وي، خلک کار موجود وي، دولت په مالیات لوړولو امکانات موجود وي، نو بیا کېدلی شي دولت بېرته هم ډېر لګښتونه هم ترسره کړي، ډېرې پروژې تطبیق کړي، ډېرې موخې اهدافو ته ځان ورسوي. نو بنا له دې اړخه موږ او تاسې پوهېږو چې دولت د مالي علم یا د مالي چارو ترسره کولو یا د مالي اقتصادي فعالیتونو پراختیا سره دولت مستقیما د ټولنې په وضعیت باندې خپلې اغېزې پرې باسي. نو دا سو دوهم لیکچر هیله ده چې یو څه مو ترې لاسه کړئ. موږ دعاو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.